نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم. سورة المائدة شپږم پارا او یایم نمبر آیت دی. په مخکې آیاتونو کې د یهودیانو قباحتونه ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې بیا د یهودیانو قباحتونه ذکر کیږي. الله رب العالمین د بنی اسرائیل نه ایمان باندې د ثابت قدمه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ایمان ورولو وعده اخیسته. هر پیغمبر د خپل قوم نه او د خپل امت نه دا وعده اخیسته و که تاسو په موجودګۍ کې د آخر زمانه پیغمبر راغی نو تاسو به ایمان پر وروړي او هغه به منئ او بیا د دغه وعده د یادولو لپاره الله پاک د امت ته او د قومونو ته بیا پیغمبران راولېږل چې د خپل قوم ته یاد کړي چې پر د آخر زمانه پیغمبر راشي او تاسو یې نو تاسو به ایمان وروړئ. لیکن کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی دنیا ته تشریف وروړو نبوت ملو شو نو بیا دغه بنی اسرائیل د حسد او د دشمنۍ په بنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنان شو. دوی خو وعده کړی چې موږ به منو خپل پیغمبر ته نو وعده اخیستې او دوی ویلي موږ به بالکل منو. او چې کله راغی د نبی علیہ السلام سره دی په حسد کې پریوت او حسد د څه د وجنو د دې وجنو چې مخکې نبوت په بنی اسرائیل کې چلیږي د یعقوب علیہ السلام په خاندان کې او د اسحاق علیہ السلام په خاندان او بچو کې او بیا چې کله نبی علیہ السلام راغی نو هغه اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راغی. اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ورونو خو بنی اسرائیل د اسحاق علیہ السلام بچی او نبی علیہ السلام په پدې کې نو په اسماعیل علیہ السلام بچو کې نو دیوی زمون نه مشری کچره مونږ دا پیغمبر ومنو نو بیا خو زمونږ مشری د خاندان نه ختمي او د اسحاق علیہ السلام د خاندان نه بلال شي اسماعیل علیہ السلام خاندان ته لہذا موږ نو دی چا تکذیب دشمنی شروع کړه او چا د نبی علیہ السلام د قتل لپاره قسم منصوبې جوړې. نو دا یهودیان او بنی اسرائیل د پخوان د نبی علیہ السلام دشمنان وو د پخوان د نبی علیہ السلام د شریعت دشمنان او د مسلمانانو دشمنان اوس هم د نبی علیہ السلام د امت دشمنان هم دغه یهودیان په دنیا کې چې کوم فساد کیږي بنیاد د دې لپاره یهودیان لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه په دور کې د دشمنی کړه. لکه کله چې د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت هغه واقعا باغی کې د منسوبې مشر یهودي عثمان رضی الله عنه چې شهید کېدو دا هغه مشر د منسوبې یهودي او د علی رضی الله عنه په شهادت کې د یهودیانو غټ کار هغه ته منسوبه تیار د يهوديان یو مشر عبد الله بن سبا يهودي غټ کافر علي رضی الله عنه پېښ چې دا هغه سړی د عثمان رضی الله عنه د پاره هم خطرناک او قاتل او زمونږ د پاره تکلیف نه دی هغه حکم جاری کړ چې سړی ګر کې مړ کړي دی او تختې هغه ځای علاقې پری خو دغه د يهوديانو همیشه سازش
او د دغه يهوديانو کار د نبی عليه السلام او د مسلمانانو دشمنی دا اوسم په تمام دنیا کې د فساد او د مسلمانانو د تباہی بنیاد چې څوک دی هغه او بنیاد کې يهودي وي دا موږ تاسو وایو چې اسرائیل دا اسرائیل په دنیا کې نن واحد ملک د کافرانو د يهودو او اسرائیل خو په ټول دنیا د کافرانو باندې هغه اوس مشر امریکا د هغې لاندې قیادت لاندې خدمت کوي دا څومره د انګریزانو ملکونه دي دا د اسرائیل لاندې اسرائیل یهود دا نور عیسیان دي خو د دې نورو اډر نه چلېږي د یهودو چلېږي ځکه دا سرکشه دي او سازشیان نو د دې یهودیانو کار بس دوی ته چې الله مهلت ورکړو نو د دې خیال په دا راغی چې موږ ته په دې ګناهونو باندې څوک څه نه وایي الټا به دا وي چې موږ الله خوشاله دي ځکه موږ راځي نو دوی بلاند کانو شو فناګهانه په الله پاک بخت نصر مسلط بخت نصر یو کافر تیر شوی په ټول دنیا کې باچې تیر کړی هغه په دې مسلط شو د اسرائیل او ټول ټکو تر دې چې بیت المقدس کې اون وړي ظلمونه وکړو بیا دا غي نه بعد الله جل شانه مسلمان په بني اسرائیل کې پیغمبر راوستو او د دې خلاف جهاد وکړو دا بخت نصر ندی چې نجات کړو د دې بني اسرائیل توبه الله پاک قبول کړه لیکن کله چې زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام راغل د بیا سرکشه شو ځکه یهودیان خودي سرکشه اول نه کفر وکړو بخت نصر به مسلط شو هغه نه بعد توبه وستله د بخت نصر نه نجات ملو شو یې سرکشي شروع وکړه چې د زکریا علیہ السلام او د یحیی علیہ السلام قتل دي ظالمان وکړو شهیدان تر دې چې عیسی علیہ السلام د پاره منسوبه دي جوړ کړي و عیسی علیہ السلام شهید کوم چې الله پاک عیسی علیہ السلام اسمانونو ته ژوندۍ او خیر ندی يهوديانو په خپل خیال کې قتل کړي او دا شان د نبی علیہ السلام د قتل لپاره هم دی وخت په وخت باندې منسوبې جوړ کړي دي لیکن دا لاند دي د دې سترګې بلندي کلاوی آخرت په جهنم کې نو الله جل شانه فرمایي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فتاقي سرمند خستوا ميثاق وعدا بني اسرائيل د بني اسرائيل ناد اولاد يعقوب عليه السلام وعدا پسوا چې په خپل ایمان باندې وکړک کوسيږي او کستاسو په وخت کې نبی عليه السلام د اخر زمانه پیغمبر راغی نو تاسو په ایمان وروړی هر پیغمبر د خپل امتونو دا وعده کوي وارسلنا الیهم رسلا او رولې بالمنجیتم پیغمبران د دې لپاره چې دا غزړه وعده ورته یاد کی او ایمان دې در ثابت قدمه د لپاره دعوت ورکی پیغمبران بیا رال او د نبی علیہ السلام خبرې ورته وکړه تر دې چې عیسی علیہ السلام راغی ناغم د نبی علیہ السلام په باره کې قوم ته وی ګور د اخر زمانه پیغمبر برازي او هغه به ایمان وروړي کلمہ جاءهم رسول هر کله بچراغ دوی ته پیغمبر بما باس باندې لا تهوا انفسهم چې نو غواړي د دې زرنا فریقا کذبوا یوډل تکذیب کړي او فریقا نو یوبل ډل یقتلون دی بقتل کول دا پیغمبران دی بنی اسرائیل ډېر پیغمبران شهیدان کړو تر دې پورې چې د نبی عليه السلام د پاره هم دوی په وخت باندې کوششونه کړو لیکن الله پاک ته ساتل او د خیبر په موقع نبی عليه السلام د زهر چې ورکړو په وخت کې هغه يهوديان ورکړو او په نبی عليه السلام باندې چې جادو کړو هغه په يهوديان دا د بخوانه د پیغمبرانو دشمنان وحسبوا د دې خیال دا الله تكون فتنه چې نبرازي په دې باندې عذاب او مصیبت مزي چرچې به سم نشته فهموا بذي راند شو وسمو دي کان شو ثم تاب الله عليهم يا الله پاک رحمت نازل ک په دې باندې ثم عمود غین باندې بیا راند شو وسمو کان شو كثير منهم دير جاد دين والله بصير بما يعملون او الله پاک خبير خليل الكذب باکار مباد چې دوی کوي واخر دعوانا